بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر قدرمن علماء کرام، مشران قوم، جوانان، السلام علیکم. ذهن کې هم ډیر د څه نشته، خو بیا صرف دوه خبرې چې کوم شخصیات برسیمه نو کیږي. یقینا دا یو هغه شخصیات چې د پاکستان او دنیا کې نور څوره مؤمنین دي چې هغوی مینه محبت وسکوي. یغه واجه دا ده چې هغه همیشه دپاره د یهودو په خلاف جنګېدلی دی. ما تېر شوي قاسم سلیماني برسه کې انده ویلي وو چې موی قاسم سلیماني اگر چې هغه پاکستان جرنیل نه دی، خو دې باوجود چې مو زړو کې هغه مینه دی. یغه واجه دا ده چې که ته سترګې وغړوې، شام ته سترګې وغړوې، د داعشو په خلاف همدا شخصیات جنګېدلی وو. که ته فلسطین ته سترګې وغړوې، که حماس دی، اگر چې هغه شیعو تنظیم نه دی، اهل سنت یو تنظیم دی، خو نن ورځ څوره سپورټ ورته میلاویږي، هغه د ایران ورته میلاویږي، خو بنیاد یې قاسم سلیماني و. که هغه یمن ته سترګې وغړوي، هغه دنیا کې چېرته تکفیري ټولۍ جنګېږي، که هغه داعش دی، که هغه طالبان دي، که هغه القاعده دی، هغه پکې خلاف څوره کار کړی دی، هغه قاسم سلیماني کړی دی. اندی وایي چې نه، موږ نن څه ناست یو، راټول شوي یو، هغه مینه یې موږ زړو کې دی. او هر یو هغه جرنیل، که هغه پاکستانی دی، که هغه ایرانی دی، که هغه نورو ملکو والا دی، خو چې د یهودو په خلاف جنګېږي، هغوی سه بې مینه خامخا وي. او دا مینه مې انشاءالله همیشه دپاره وي. خبرې چونکې ټایم کم دی، تجمل هغه به خبرې کوي. دوې خبرې یکور مې حوالې څه کوم، هغه دا چې که موږ سترګې وغړوو، کله نه موږ انجمن ته راغلي یو، تجمل هغه تحریک ته راغلی دی. مو ټولو ناوال دا خبره کړې ده چې سني مو دښمن نه دی، بلکې هغه مو ورور دی. خو هغه په خلاف مو ته څه ځواب میلاو شوی دی؟ کافر ځواب ته میلاو شوی دی چې شیعه کافر دي. که موږ سترګې وغړوو، موږ امن خبره کړې ده چې موږ ورمې کې امن غواړو، هغه ځواب کې موږ ته جهاد په دوه خلکو جاري کړي دي چې دغه په خلاف جهاد دغه دی واجب دی. نو موږ همیشه دپاره امن غوښتی دی، نن یا غواړو، خو دا امن به څنګه ارسي چې زه امن خبره کوم، هغه مقابلې کې ما ته جهاد په توانې جاري کیږي. نو موږ د یایو ډېر څرګند واضح یایو چې موږ خپل موقف نه، خپلو فقهاو موقف نه ټینګ ولاړ یو. موږ نه سني ته ورور نظیر کوو، هغوی نه دا امید لرو چې پکار دی چې موږ په خلاف د بازارو کې جلسو کې شیعه کافر نارې پکار دی نه ولګېږي. موږ امن خبره کوو، پکار دی جهاد په توانې دی موږ په خلاف ما جاري کیږي. که دغه په توانې جاري کیږي، یکتر په امن نرسي. موږ همیشه امن غواړو، موږ همیشه سني ورور ناره لګوو، خو دا یکتر په نه کیږي. پکار دی بله طرف هم مو ته همداسې ریسپانس وي، نه څنګه مو په خلاف په توانې جاري کوي. حکومت حوالې څخه دوې شارټ خبرې کوو چې مو ټولو نه زیات امن نه مو توري ماپادو کې دی. مو تورای امن غواړو، ویلې چې مو بچای تعلیمونه کوي، مو سکولونه دي، مو ایجوکیشن دی، مو هیلث دی، مو ترقي غواړو چې مو ته ترقي میلاو شي. مو جنګونه، مو بدامنۍ بالکل نه غواړو. حکومت دا یایو چې حکومت کوم FCR قانون ته د لاسو شلو ورځونه لاګو کړی دی، دا توري قوم ته بلکې ډسټریکټ کورم خلکو ته شیعه سني ته قبول نه دی. یا FCR لاګو که دغې کورمې کې، یا FIR لاګو که، یا FIR کټوه یا FCR کوه. د نن کومه حکومت کومې هغه شروع کړي دي، کروایې شروع کړي دي، دې خو دا مقصد دی چې کوم اوریجنل دهشتګرد دی چې هغه کورمې کې فساد غواړي، هغه خلاص ار دی او نیولي، که هغه سنیانو طرف او یا بېګناه خلک نیولي دي، که هغه شیعو طرف او یا بېګناه خلک نیولي دي. هغه بیا دهشتګرد ته دا پیدا رسیږي چې جیل قوم تېروي، جرمانه قوم لنډوي، بېګناه خلک یې لنډوي، هغه آزاد سار دی، هغه ته نور سپورټ میلاویږي. زه حکومت ته داسې یم چې دهشتګرد ته ګنهګار ته سپورټ ما ورکوه چې ته سپورټ ورکوي، بلکې هغه اوریجنل اصلي مجرم ګرفتار کړه. هغه بدلې کې تو کومو کې خور غریب سټوډنټیان نیولي دي، ته دغه دهشتګرد سره یو قسم ته مرګلتیا کوي، هغه حوصله افزایي ده کوي. نو موږ حکومت دو ټوکل پوسو کې آیو چې هغه بېګناه خلک، که هغه سنیانو کې تو نیولي دي، که هغه شیعو کې تو نیولي دي، په کار دی چې هغه د زر تر زره رها کړلی شي، ورنه دې خلاف به مو ریاکشن خامخا وي. دا خو یو قانون دی
څه کوم ځای کې یوه واقعه کېږي یو دهشتګردي کوي یو دوه دهشتګردي کوي ته لګیا شي کلي والا ونیسي جرمني کلي والا ونه وخي دهشتګرد ته خو ته ډېره تسلي ورکړه ته ډېر ډاډه کړو زه بس ته کروایې ته کوئ جیلونه به بګنو خلک تېروي دا به سبا بل کوي بیا به کوي بیا به کوي دا روکتام امن بالر چیز ته اصلي مجرم اصلي قاتل گرفتار شي که هغه سادې کې کروایې کوي که هغه چرخیلو کې کروایې کوي که هغه بل ځای کې کروایې کوي چرخیلو کروایې کې نن ورځې پورې یو اوریجنل سړی نه دی گرفتار شوی بېګناه خلک جیل تېروي موږ بېګناه خلکو که هغه سني دی که هغه هندو دی که هغه سیک دی بېګناه خلکو گرفتاری مو ته قابل قبوله نه دی همداسې توري کې ایما غونته یو سړي به یوه کروایي کړې وي یو غلط کار به کړی وي او هغه په سار به ته 15 شل بېګناه خلک ونیسي او دا حکومت نه دی پکار مو ته کلیر کي چې یو کار مې کې FCR دی یا به یې پیار کټو یوه خبره وکړي دوې خبرې نه چلیږي نه دا مو منو امن پوره بېشکه مو قدمونه کېږدو خو امن چونه په سوال نه غواړو چې ته مو ته سوال کې امن راکړه امن مو حق دی امن به مو غواړو خو حق مو دی سوال کې چونه دغه امن نه غواړو انشاءالله پیر ورځې دې حوالې سره مو یوه وړوکې غونډه جرګه کېدونې ده حکومت ته به ورڅو چې کوم بېګناه خلک کې دي هغه د رها کړلی شي که رها نه کړلی شوه بیا به مو ریاکشن وي که هغه پریس کنفرنس شکل کې وي هغه احتجاج شکل کې وي هغه کوم شکل کې وي انشاءالله هغه احتجاج به مو کوو ډېره مهرباني شکریه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته